بسم الله الرحمن الرحیم. زیاتره مرګري هغه اکثر له خپل مشکلات ته بیانې او خپل پریشانی او مسلې مسائل بیانې. یاره څوک مرګري راشي زموږ رزق بندشته، څوک راشي زموږ یو ډیر ضروري کار دی کیږي نه، او دا شان دي قسمه قسم مسلې هغه یادې. د هغه د پاره د قران یو ډیر طاقتور عمل چې زموږ بزرگان هم مونږ ترا کړی دي او زیاتره علما هغه په ذات خود خپل هم کوي. هغه دا دی چې سوره یاسین چونکه دا د قران زړه دی ته ویلې شي، څنګه چې د هر سیس د پاره زړه وي دغه شانت د قران د پاره سوره یاسین وی زړه دی. خو به هر حال د حدیث کې چې کوم نه خبرې ډېرې دي ډېر نشيړو، خو سوره یاسین عمل داسې بهترین عمل دی چونکه الله رب العزت قرآن مجید د هر مرض د پاره هر قسمه بیماری د پاره یو شفا ګرځولې ده او هغه د پاره یو حل ګرځولې ده. طریقې کار دا دی چې سوره یاسین کې او مبین راځي، او نو یو مبین چې وي نو یو کاغذ باندې بزان د اول عمل لیکي، بالفرض زما یو ضروری کار دی هغه نه کیږي، هغه کاغذ باندې ما ولیکلو، هغه نه پس چګندینو هغه عمل ما یو ځلوي هغه کاغذ باندې کوم خبره مالی کړي ده، کوم مسله کوم پریشانی مالی کړي ده، یا الله چې دا ته حل کړي هغه ما په خپل ذهن کې کینه ولا هغه نه پس چګندینو اولنۍ با سوکي بسم الله الرحمن الرحیم د شروع کو سورۃ یاسین د شروع کو نو مبین اولنۍ شراشي دعا وکي ځان د پاره به هغه کار د پاره به دعا وغواړي، هغه نه فورن بعد به چکم دینو بیا سورۃ یاسین د سر نه شروع کی، بیا به دوی مبین راشي، بیا به دعا وغواړي او مغه دعا به بیا وغواړي کم کار چې کول غواړي کم کار چې نه کیږي او بندشته پکې او مسلې دی پکې، هغه نه بعد چکم دینو دویم بار باندې بیا به روان شي د سر نه، بیا چې دریم مبین کله راشي نو بیا به دعا وغواړي، دغه شانته به او د سر نه به شروع کی، اخیری کې په هر مبین باندې به دعا غواړي، اخیری کې بیا ځان ته دعا غواړي. ان شاء الله الله رب العزت بستاغه مسله او ستاغه پریشانی حل کی. او بل معذرت دا کوو چې دا ویډیو خپل مرګرو سره هم شیر کوئ ځکه چې دا ډیر زبردست عمل دی او دا شاته نور مرګري به هم مشکلات او کی پریشانی کې وي نو هغه الله رب العزت د هغه تمام مشکلات او پریشانی حل کی. او دا یو ډیر طاقتور عمل دی، دا مو د خپل بزرګانو خو درې دي